السلام علیکم. کله نا کله په دې دومره غمونو کې داسې څه خاص واقعي چې مخې له راشي نو سړي پرې ډېر خفه شي. یو دوست دی د سوات شاهد خان نوم یې دی، کشرې دی، زما کشر دی، رشته دار دی. هغه یو پوسټ شیر کړی و د چابل چا، او هغې کې یو واقعه وه چې د تاسو ته خیالي د مدرسو کې د جمعې چوټي او د جمعرات د ماشومان کورونو ته راشي او بیا ځي. نو وایي د سړی خپله واقعه بیانوي، وایي چې زه یو سوزکي ته وروختمه تلم، په دې سوزکي کې لس کسان ځي راځي که نه. نو وایي پای کې 15 د مدرسې ماشومان وایي کلنډر ورسره نه وه، ډریور گاډي سایډ ته ودرو، راکوشو او کرایه راټولوله. نو یو ماشوم سره کرایه کمه وه، 50 روپۍ کرایه وه، هغه سره 10 روپۍ وې. وی هغه ورته وی چې ما سره نورې نشته، نورو ملګرو یې څه ورکړې. وی ډریور ورته وی چې کرایه در سره پوره نشته نو کوشه. وی ما د خبرې په غور اورېدې او بیا مې ورته وی چې دوی مه کوزوه، د نورو ماشومانو لم واپس که. وی ما 500 روپۍ ورکړې او د ټولو کرایه مې ورکړه. وی بیا مې ترې تپوس کو دا ماشوم نه چې چا سره کرایه کمه وه چې بچي ولې تا سره نشته. نو هغه وی چې ماما زما پلار دیاړي مار دی او څومره ورځ ده چې دیاړي ورته نه ده میلاو شوې. نو زه چې اوس راتلمه د کوره، مور راله څه کوړه کباړ په دې کور کې پروت و، چېرته تنګړی و، چېرته بوتل موتل و. ویه مې خرڅ کړو د 10 روپو شو، ځکه را سره کرایه کمه ده. ډېر مې پیړه خفه شو او حالات د خلکو ډېر زیات کمزوري دي. بیا د مدرسو دا ماشومان چې دي نو دا خو ډېر خصوصي د مینې قابل دي چې په دومره کم عمر کې د دین تعلیم حاصلي. مور پلار سره وسایل نه وي، دغه مدرسې هم ډېر کوشش کوي چې په خپل محدود وسایلو کې دوی له چای روټۍ ورکړي او د دین تعلیم ورته وښیي. نو که تاسو سره داسې واقعه کیږي او چېرته چم ګاونډ کې داسې ماشومان نو مدد یې لازماً کوئ، ځکه چې دا ډېر خصوصي د مینې او د توجه قابل دي. دویمه واقعه دا شوې ده چې د لاهور نه اسلام آباد ته یو فیملی په موټرۍ را روانه وه په خپل ګاډي کې. هغوی چېرته دغه یو انټرچینج باندې ودرېدلي دي، نو هلته کې جوس موس راغستی. جوس چې راغستی او بیکرین او څه به خوراک سامان راغستی، ګاډي کې ناست دي. هغه جوس و ایکسپایر او هغوی فوري ورته فوډ پوایزنینګ وشو. هغوی ډریور پکې لږ کم څکلي او د نورو جوس ډېر څکلی و، د هغه طبیعت پکې لږ ګزاره کوله، خو دوی په دې منځ کې دومره خراب شو چې بل دغه ته ونه رسېد انټرچینج ته. بیره انټرچینج نه لږ مخکې د هغوی ګاډی د موټروی نه لاندې پرېوتو، الټه پروت و، ګاډی ولاړو او 4 کسان پکې مړو او ډریور بېهوش و. نو دا کم خلک چې په دې موټروی سفر کوي، دغلته چې دا انټرچینج دي، یو خو دا ډېر ظالمان ډېر ګران شیزونه خرڅي، دوکهباز هم پکې ډېري او ایکسپایر سامان او هغوی داړو سوچ نه کوي چې هغوی وایي زه د لارې سورلی ده بس چې ویې خوړل لاړل. او انتظامیه چې کم دا غفلت کوي چې د دې چک ساتلي، د هغوی نه هم تپوس کول دي چې 4 کسان د ایکسپایر جوس د وجې ولې مړه شو. نو هر ځای کې یو تباهي روانه ده، خو په داسې حالاتو کې به خپل حفاظت کې جوس او روټۍ موټۍ یا سامان کوشش کوئ چې د لارو نه ونه خورئ. ځان سره د کور نه جوس جوړ کړی وړئ، ځان سره د کور نه روټۍ تیاره وړئ په ټیفن کې، ځکه چې د هوټلو دا ټول مردارې څښا زړې او بیا یې تپوس نه وي نو سړي ته نقصان وشي. نو 2 واقعات، یو کې چې د مدرسې ماشومو تاسو سره داسې څه واقعه مخې له راځي نو د خپل حیثیت د جب مطابق د هغوی مدد کوئ، او یو د خپلو بچو د خپل ځان د صحت دپاره بازارونو کې داسې شیزونه مه خورئ. روزانه مونږ ګورو د مردارې چرګان نیولي، مردار د خره غوښې نیولي، دغه د بازارونو خوراک دی. نو کوشش کوئ چې د کور نه ځان سره یوسئ. ژوند ډېر قیمتي دی چې هم ضایع نه شي. امید لرم چې تاسو به دې خبرو سره اتفاق کوئ. کومو خبرې خوښې شوې نو کمنټ پې وکړئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.